أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. دی آیتونو کی دی منافقانو تذکرہ دا. وړاندې آیت کې الله فرمایل ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بعضی هغه خلق دي چې هغوی په ژبه باندې ایمان بالله او ایمان بالآخرت خوایي و الله تعالی گواهی ورکوي وما هم بمؤمنین، دا خلق مؤمنان نه دي ځکه زړه کې ایمان نشته. او بیا الله تعالی فرمای یخادعون الله، دا منافقان دے الله سره ټګي کوي. نو الله سره خو ټګي او دوکه نشي کېدی. معنا ادا دا یخادعون رسول الله، د رسول الله سره دوکه کوي. او د رسول الله سره دوکه دا سده لکه الله سره دوکه. والذین آمنوا او دوکه کوي د هغه خلق سره چې ایمان راوړی، صحابه کرام. و الله نتیجه ذکر کوي وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دوی ټګي نه کوي مگر خپل ځانونو سره کوي. وما یشعرون دوی پوهیږي نه. اوس په دې آیت کې الله فرمایي فی قلوبهم مرض، د منافقانو په زړونو کې بیماری ده. د زړه د بیماری نه مراد نفاق او کفر او شرک ده. اعتقادي منافقان په ژبه باندې وایي لا اله الا الله، لیکن زړه کې کفر او شرک وي. الله وایي په ژبه خو لګیا دي چې لا اله الا الله، لیکن زړه کې بیماری ده، په زړه کې نفاق او کفر او شرک ده. اوس د زړه بیماری دا خو په ټول بدن انساني باندې اثر انداز وي. زړه کې چې بیماری وي نو ټول بدن بیماری وي. نو الله فرمایل فی قلوبهم مرض، په زړونو کې بیماری ده. نو په لاسونو کې بیماری ده، په خپو کې بیماری ده، په سترګو کې بیماری ده، وګونو کې، په پوزه کې، ټولو اندامونو کې بیماری پیدا شوه. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي اذا فسدت فسد الجسد كله، زړه چې فاسد او خراب شو ټول بدن به خرابېږي. نو چې زړه کې بیماری ده، لاس او خپو سترګو غوږونو ټولو اندامونو کې بیماری ده. د انسان په زړه کې چې جسمانی بیماری وي، خدای مکه د زړه یو والی خراب شو، د زړه یو رګ خراب شو، زړه کې څه درد او تکلیف پیدا شو،
جسمانی تکلیف. نو دا ټول اندامونه به جسمانی او مادي اعتبار سره بیماران وي. لاسونه به کار نه کوي، سترګې به لیدل نه کوي، غوږونه به شانوایي نه کوي، دماغ به سوچل نه کوي، ځکه منبع او مرکز د قواو بیمار ده. زړه خو مرکز ده. او که زړه کې روحاني بیماری وه، کفر، شرک، نفاق وغیره وغیره، نو دا ټول اندامونه به روحاني بیماران وي. هلته که جسمانی بیماری وي، ټول اندامونه به جسمانی بیماران وي. او که زړه کې روحاني بیماری وه، زړه کې کفر او شرک ده، نو لاس او خپې او ټولو اندامونو کې به مادي او روحاني بیماری وي. خوله به لګیا وي، حرام به خوري، او ژبه به حرام او ناروا وایي، غوږونه به ناروا اوري، لاسونه به لګیایي حرام به اخلي، او خپې به حرامو طرف ته رواني، ځکه زړه کې فساد او بیماري. نو که زړه کې مادي او جسمانی بیماری وه، ټول بدن کې به جسمانی بیماری وي. او که زړه کې روحاني بیماری وه، نو ټول بدن اندامونو کې به روحاني بیماری وي. نو محنت په زړه باندې پکاري چې زړه صفا وي، چې زړه کې د عبادت او د تقوا جذبه لاس او خپې خپله لګیایي، جمعه طرف ته راځي، جمع ته راځي، درس قرآن ته راځي، او بل نیک عمل طرف ته راځي، ځکه زړه کې د تقوا جذبه ده. او خدای مکه که زړه کې د ګناه والا جذبې پیدا شوې، بیا به خپې جمعه طرف ته نه راځي، بیا به بل طرف ته ځي، بیا به سترګې قرآن ته نه ګوري، بیا به بل شي ته ګوري، نارواو ته به ګوري، غوږونه به بیا قرآن نه اوري، بیا به ګانې بجانې او غلط اوازونه به اوري، ځکه زړه کې بیماري ده. فی قلوبهم مرض، پس زړونو د دوی کې بیماری ده. فزادهم الله مرضا، زیاتی کړل دوی الله تعالی مرضا په حیثیت د بیماری. الله وی ما ورته بیماری نور زیاته کړه. زړه کې بیماری وه، الله د دوی دا بیماری نور زیاته کړه. نو څوک به دا سوال وکي چې د بیماری خو علاج پکار ده. یو سړی بیمار ده، نو ما او تا به د علاج کوشش کوو. بیماری زیاتول خو ظلم ده، او الله خو ظلم نه کوي. یو سړی ملیریا تبې نیولی، نو ته لګیا شوې ټاکې او ترشې تروې او شملې دا دې ورباندې وسکلې. ملیریا تبه کې چې ترشې تروې وسکي، نو ملیریا تبه د 2 چند او 3 چند به زیاتېږي. نو د هغه عجز بیماری د زیات، دا خو تا ظلم وکړه. یو سړی د شوګر بیمار ده، او تا ورته یو خوږ د روح افزا شربت د چیني نه ډک کړ، او هغه دې پې اوس شوګر دې ورته زیات کړ، دا خو ظلم دې وکړ. بیماری خو به زیاته نه دی، هغې خو به علاج کوي. نو الله فرمایي زړه کې بیماری وه، الله یې بیماری زیاته کړه. نو زیاتول د بیماری خو ظلم ده، او الله خو ظلم نه کوي بالکل. نو د دې څه مطلب شو؟ نو معنا یې دا ده، فی قلوبهم مرض، په زړونو کې بیماری وه. فلما لم یعالجوا بالقرآن، چې کله یې په قرآن باندې علاج حاصل نه کړ، فزادهم الله مرضا، نو الله یې بیماری زیاته کړه. الله وایي ما خو نسخه ورلېږلې، علاج او دوايي مې ورولېږله قرآن، او چې دوی په قرآن باندې خپل د زړه بیماری لرې نه کړه، او د قرآن دوايي استعمال نه کړه، نو الله وایي بیماری زیاته شوه. الله وایي ما خو ورته نسخه رالېږلې. فلما لم يعالجوا بالقرآن، چې کله دوی معالجه حاصل نه کړه په قرآن باندې، نو فزادهم الله، نو الله ورته بیماری زیاته کړه. چې دوايي نه خوري او پرهیز نه کوي، بیماری به کمیږي که زیاتېږي؟ بیماری به زیاتېږي. علامه شاه ولی الله دهلوي رحمه الله مثال ورکوي. بچی بیمار ده، مثلا ګله او سینه خرابه ده،
پلار ورته دوايي راوړه چې بچیه دا دوايي استعمال که سړی اوبه مسکه ډېر غوړ او مرغون خوراکونه مه خوره چې ټیک شي. نو بچی دا دوايي استعمال نه کړه، دا دوايي ډرام ته واچوله او یخ سکریمونه او سړی اوبه یې وڅکلې، غوړ غوړ خوراکونه یې وخوړل. نو نه صرف دا چې بیماری به زیاتېږي بلکې دی به د سزا مستحق وي. پلار به په مخ یو دوه پړقه ورکوي چې ما تا ته دوايي راوړه چې ته ټیک شي او تا ته صحت او علاج ملاو شي، تا دوايي ډرام ته واچوله او مخالف شي نه دې وخوړل، بیماری دې زیاته کړه. نو صرف بیماری به نه زیاتېږي بلکې مستحق د عذاب به ګرځي. نو ځکه الله تعالی ورپسې فرمایي ولهم عذاب علیم، دې ته به سخت عذاب ورکولی شي. ځکه علاج مې ورته راولېږه قرآن شریف، دوی دا علاج استعمال نه که مخالف شي نه استعمال کړل، کفر او شرک باندې لاړل. نو نه صرف دا چې بیماری یې زیاته شوه، مستحق د عذاب وګرځېدل. ولهم عذاب علیم. بچی ته ته دوايي راوړه، هغه دوايي وغورځوي نه خوري او مخالف شي نه خوري، نو ته به په مخ یو دوه پړقه ورکوي، بیماری به هم زیاتېږي او مستحق د سزا به هم ګرځي. نو الله کافرانو ته د هغوی د زړه د کفر او د شرک د علاج دپاره قرآن راولېږي. دا د علاج نسخه شوه، لیکن دوی دا دوايي د قرآن استعمال نه کړه، مخالف شي نه استعمال کړه، کفر او شرک، نو بیماری هم زیاته شوه او مستحق د عذاب هم شول. نو الله ورپسې وفرمایل ولهم عذاب علیم، دوی دپاره سخت عذاب. فی قلوبهم مرض، په زړونو د دوی کې بیماری ده. فزادهم الله، پس زیاته کړه دوی ته الله تعالی مرضن بیماری د دوی، د دې بیماری یې نوره زیاته کړه. ولهم عذاب علیم، دوی د پاره به عذاب دردناک وي، دردناک عذاب. نو مفسرین وایي علیم معنای د مولم، دردولی شوی عذاب. دا عذاب په خپله دردېږي، عذاب ته به عذاب میلاویږي. ځکه حدیث راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اشتکت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا. د جهنم اور الله ته شکایت وکړه یا رب مونږ خو خپل منځ کې لګیا یو، دا خپل ځان په خپله باندې خورو، خپل ځان په خپله باندې خورم، بعضې حصه د اور لګیا ده، بعضې نوره خوري او خپل ځان ته په خپله عذاب ورکو، د خپل ځان نه شکایت وکړو. په دې حدیث نه معلومه شوه چې د جهنم عذاب به ځان ته دردېږي، د جهنم اور دا به ځان ته تکلیف کې وي. نو چې څوک پکې پروت وي د هغه به څه حال وي چې عذابونه په خپله شکایت کوي چې موږ ته تکلیف ده، او د جهنم اور په خپله شکایت کوي چې موږ سوځو تکلیف ده. نو چې څوک پکې پروت وي معاذ الله هغه ته به څومره تکلیف وي. نو عذاب علیم دردولی شوی عذاب چې عذاب ته به تکلیف وي. مفسرین فرمایي چې منافقانو ته الله عذاب ذکر که ولهم عذاب علیم، دوی ته به دردونکی عذاب، وایي دردونکی عذاب به ذکر دي چې کافرانو دنیا کې د ایمان ذوق او خوند نه ده څکلی. کوم چې کافران دي خالص، منافقان نه، هغوی د ایمان د ذوق او د خوند نه دي خبر، بس کفر 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 او په کفر کې دنیا نه لاړل، د ایمان د خوند نه څه خبر. او منافقان خو مسلمانانو سره منځ کوي، په ژبه لا اله الا الله وایي، روژې ساتي، نیک اعمال کوي، نو د ایمان خوند دی په ژبه کې څکلی ده، د ایمان خوند دی په زړه کې نه ده محسوس کړی، خو په ژبو په اندامونو باندې محسوس کړی. نو چې کله دوی په ژبه او په ظاهري اندامونو د ایمان ذایقه وڅکله او بیا د ایمان نه محروم شول او جهنم ته لاړل، نو دې سړي ته بیا ډېر زیات تکلیف وي چې د ایمان خوند یې څکلی وي او بیا د ایمان نه محروم شي. نو جهنم کې دا منافقان بیا ډېر زیات افسوس کوي چې هغه د ایمان خوند دا که د خولې نه مونږ زړه ته کوز کړی وی نن به دې ځای کې نه و. دې داسې مثال ده
لکه د یو سړي په علاقه کې میوې ډېرې زیاتې وي، په وطن کې میوې ډېرې زیاتې وي، او دی د دغه میوو د علاقې نه یو داسې علاقې ته لاړ شي چې هلته بلکل میوه نشته، نو دته هلته ډېر تکلیف وي، دته هلته ډېر تکلیف وي، ځکه چې هغه د خپل وطن میوې ورته یادېږي چې د موږ وطن خو د میوو نه ډک ده، اوس دی داسې ځای تللی ده چې هلته میوې نشته، نو دته ډېر تکلیف وي. هغه نور خلک چې هلته اوسېږي هغوی ته تکلیف نه وي، خو دی چونکې د میوو نه محروم ده، خپل وطن کې خو یې میوې ډېرې زیاتې دي، او دی داسې ځای تللی چې هلته د میوو درک نه لګېږي، نو دته بیا ډېر تکلیف وي. حضرت ابدالي رحمت الله علیه چې کله هندوستان فتح نو یو څو ورځې چې دلي کې تېرې کړې، نو وی چې د قندهار انار خو دلته نشته، دی خو د قندهار او د قندهار انار خو په دنیا کې مشهور دي، وایي د قندهار انار خو په دلي کې نشته، نو یو هفته دوه هفتې تېرې کړې، واپس د دلي نه قندهار ته راغی، وایي دا هندوستان د موږ په کار نه ده، دلته قندهار والا انار نشته. اوس د قندهار د انارو خوند چې چا سکلی وي او بیا ورته میلاو نشي هغه ته تکلیف وي، لکه ابدالي رحمت الله علیه ته. نو منافقانو دنیا کې د ایمان خوند سکلی ده چې جهنم ته لاړ شي نو سخت تکلیف یې ورته داسې په زړه کې د افسوس د وجه نه سوځي چې خدایا هغه ایمان خو موږ سکلی یو که په رښتیا مو قبول کړی وی نو څومره لویه کامیابي به وه. نو کافر ته دومره تکلیف نه وي جهنم کې، منافق ته ډېر تکلیف وي، لکه زه خو لږ ایمان سکلی وي. ولهم عذاب علیم، دوی د پاره به عذاب دردناک وي، بما کانوا یکذبون، په سبب د دې چې دوی دروغجن. الله وایي دوی دروغجن ځکه دوی دا خبره کوله چې آمنا بالله و بالیوم الاخر، په دې دعوه کې دوی دروغجن دي ځکه زړه باندې کافران دي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چې کله وویلی شو دوی ته لا تفسدوا فی الارض، فساد مکوئ په ځمکه کې، ځمکه کې فساد مکوئ، ځکه ټولو نه لوی فساد دا ده چې یو سړی په زړه کافر وي او په ژبه لا اله الا الله وایي، دا انتهایی مفسد انسان ده چې کفر پټوي او ایمان په ژبه ښکاره کوي، دا انسان په معاشره کې فساد پیدا کوي. نو کله به چې د نبی کریم علیه السلام او صحابه کرامو طرف نه دوی ته وویلی شو لا تفسدوا فی الارض، دا منافقت مه کوئ، دا فساد په ځمکه کې مه کوئ، نو دوی به څه جواب ورکړو؟ قالو دوی به ووی انما خبره دا ده نحنو مونږ چې یو مصلحونا اصلاح کوونکي یو، مونږ مفسدان نه یو، مونږ مصلحین یو، مونږ خو اصلاح کوو په ځمکه کې فساد نه کوو. نو څوک چې فساد او اصلاح نه پېژني دا انسان لا علم او جاهل انسان وي. نو دوی وو مفسدان او ځانونو ته مصلحان ویلي چې موږ خو اصلاح کوو. الا خبردار انهم یقینا دغه منافقان هم المفسدون، خالص ام دوی مفسدان دي، ولکن لا یشعرون مگر دوی شعور نلري. لوی خالص ام دوی مفسدان دي ځکه ټولو نه لوی فساد دا ده چې یو سړی کفر په زړه کې پټ کي او ایمان په ژبه ښکاره کي، په ژبه لا اله الا الله وایي او په زړه باندې د دین اسلام سختگیر دشمن وي، نو دا معاشره کې ډېر لوی مفسد وي، دا په معاشره کې ټولو نه لویه فتنه او لویه خطره وي. نو الله تعالی وایي خالص هم دوی مفسدان دي. الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون، خالصم دوی فساد کوونکي دي، ولکن لا یشعرون خودوی شعور نلري. واذا قیل لهم چې کله وویلی شي د منافقانو ته آمنو ایمان راوړئ، راشئ ایمان قبول کړئ، دعوت به ورکړی شو،
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چې کله وویلی شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناسو لکه څنګه چې ایمان راوړی دا الناسو صحابه کرامو الناس خاص انسانان مراد دي صحابه کرام علیهم الرضوان راشي داسې ایمان راوړئ لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړی بس دې آیت نه واضح معلومه شوه چې صحابه کرام معیار حق دي په صحابه کرامو مونږ حق پیژنو الله تعالی وی ایمان راوړی یا الله څنګه ایمان راوړو نمونه پکار ده ځکه انسان خو ماډل او نمونه غواړي الله وی ایمان راوړی څنګه ایمان راوړو نو الله وی داسې ایمان راوړی لکه د ابوبکر په شان داسې ایمان راوړی لکه د عمر په شان داسې ایمان راوړی لکه د علي او د عثمان او د ابو هریره او سلمان فارسی په شان علیهم الرضوان بعینه روایت راغلی د ابن عباس سے رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی د دې آیت معنا دا ده راشي ایمان راوړی کما آمن الناسو داسې ایمان لکه د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علي په شان نو چې الله تعالی کافرانو ته دعوت دی ایمان ورکوي داسې ایمان راوړی لکه صحابه کرام د دې نه معلومه شو چې د صحابه کرامو ایمان بالکل کمال ته رسېدلی او الله تعالی ته 100% قابل قبول ده سړی چې چاته نمونه پیش کوي نو سمپل سړی اعلی شی پیش کوي سمپل او نمونه سړی نقصانی او عیبجن شی نه پیش کوي کمالی شی پیش کوي نو دی ایمان او د حق د پاره نمونه چې الله صحابه کرام پیش کوي نو معلومه شو چې صحابه کرام د الله په نس کامل مکمل خلق دي کامل مکمل خلق دي بعضی گمراه قسم خلق اغوی وی صحابه کرام علیهم الرضوان دا معیار حق ندی او قرآن د دې ځای نه معلومیږي چې صحابه کرام معیار حق دي و صحابه کرامو به موږ حق پیژنو مونځ به داسې کې لکه صحابه کرامو چې کړی روژه به داسې ساتي لکه ابوبکر او عمر چې ساتلی او بل عبادت او عمل به داسې کې لکه علي او عثمان چې کړی علیهم الرضوان دې ته معیار حق وایي حق پې پیژندلی شي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ چې کله وویلی شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ کما آمن الناسو داسې ایمان راوړئ لکه صحابه کرامو چې ایمان راوړئ نو الله جل شانو وفرمایل چې د منافقانو ته وویلی شو چې ایمان راوړئ داسې ایمان لکه انسانانو چې راوړی الناسو لکه نو دې نه دا معلومه شوه چې انسان ته به انسان اله ویلی شي چې دکې ایمان موجودي انسان ته به انسان اله ویلی شي چې دکې ایمان موجود وي ځکه انسانیت په انسان کې سړیتوب په انسان کې دا په ایمان سره پیدا کېږي او که یو انسان په شکل او صورت هوي انسان او چې ایمان پکې نه وي نو دکې انسانیت او سړیتوب نه وي الله تعالی د دې انسانانو په حق کې څه وایي انهم کالانعام دا په شان د ځناورو دي بل هم اضل د خرونو سپیو نه ورتیر دي د خرو د سپي بیا هم څه فایده ورسېږي خو د دې کافرانو هېڅ څه فایده نه رسېږي نو کوم انسان کې چې ایمان وي هغه کې انسانیت وي او کوم یو انسان کې چې تر څومره حده پورې انسانیت زیاتیږي نو دا به د ایمان په زیادت سره زیاتیږي او که یو انسان د ایمان نه محروم وي نو الله تعالی هغې ته ځناور ویلی دي او بلکې فرمایلی دي بل هم اضل د ځناورو نه ورتېري دي ځناور خو بیا هم د چښتن خبره مني سپی څومره وفادار وي 10 ورځې روټۍ مه ورکوه خو د تا کور نه پرېږدي او انسان دا چې کفر او شرک کوي نو د خپل خالق او د مالک حقیقي ناشکري او ناقدري کوي
نو دوی ته به ویلی شو راشئ ایمان راوړئ داسې لکه صحابه کرامو چې راوړئ. نو دوی به څه ووي؟ قالو دې منافقانو به ووي انؤمنو آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه چې ایمان راوړی دی بې وقوفانو. معاذ الله صحابه کرامو ته به بې وقوفانو وي وایي مونږ داسې ایمان راوړو لکه دې سادهګانو چې راوړی لکه دې بې وقوفان. نو صحابه کرامو ته د صفاحت نسبت وکړه او صفحه ویلی کېږي چې سړی یو کار کوي خو په نتیجه یې نه پوهېږي. یفعل شیئا ولا يعلم عاقبته، یو کار کوي خو په عاقبت او په انجام کار یې نه پوهېږي. نو ساده سړی داسې کار کوي. عاقل انسان چې یو کار کوي هغه کار کوي چې په نتیجه باندې سوچ کړی چې دا کار کوم چې دغه فایده راته پکې میلاو شي، او چې کار کوي په فایده یې نه پوهېږي دا انسان خو جاهل وي ناپوهه وي. نو صحابه کرامو ته د بې وقوفۍ نسبت چې د دې بې وقوفانو په شان. نو الله تعالی د صحابه کرامو د حیثیت دفاع کوي. الله جواب ورکوي الا خبردار انهم یقینا دغه منافقان هم الصفهاء خالصم دوی بې وقوفان دي ولكن لا يعلمون خدوی نه پوهېږي. الله فرمایي دی صحابه کرامو ته بې وقوفان وایي والله تعالی فرمایي یقینا خالصم دوی بې وقوفان دي. نو الله تعالی د صحابه کرامو د حیثیت او د شان دفاع وکړه. اوس عاقل انسان خو هغه چې د دنیا دا چند روزه عارضي او فانی مزي او خوندونه پرېږدي او د آخرت دائمي او ابدي زندګۍ ته متوجه شي، دا انسان عاقل انسان ده. نو صحابه کرام همدغسې دنیا سره تعلق نه ساتي، د دنیا ګټې د دنیا مزې دې ته یې شا کړه او دا لرې کړې، آخرت ته متوجه شو چې همیشه خوشحالي هغه ده، باقي شی هغه ده. دا اصل عاقلان دا صحابه کرام دي. او هر چې منافقان او کافرانو هغې د دنیا دا ظاهري او عارضي او مادي ذایقې او خوندونه دا یې خپل کړل او د آخرت ابدي او همیشه زندگی ته یې شا کړه، هغه یې وغورځوله. نو اصل بې وقوفان الله وایي دغه دي، اصل بې وقوفان دغه دي چې عارضي شی قبلوي او دائمي شی غورځوي. عاقل انسان هغه چې عارضي شی د څو ورځو فایدو والا شی هغه وغورځوي، همیشه چې فایده درکوي هغه راواخلي. دا انسان عاقل دی. او که یو انسان الټه کار وکړي دا د څو ورځو فایده چې یو شی درکوي په همدې ورلګیا شي، هغه شی چې همیشه فایده درکوي هغه وغورځوي. نو منافقان دغه خلق دي چې دوی د دنیا د یو څو ورځو مزې او خوندونه اخلي او الله خفه کوي، آخرت غورځوي. نو الله وایي خالص هم دوی بې وقوفان دي، دنیا پسې لګېدلي دي، آخرت ته یې شا کړې ده. او صحابه کرام دنیا ته شا کړې آخرت ته لګېدلي دي، دائمي او ابدي زندگی ته متوجه دي. دا عاقلان خلق دي. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ كَلَبَ چې دوی ملاو شول د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی، قالو د منافقانو به ووی آمنا مونږ ایمان راوړی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ کله به چې دوی ملاو شول د خپلو سردارانو سره، قالو دوی به ووی انا معکم یقینا مونږ د زړه نه د تاسو سره یو، خو انا نحنو مستهزئون خو مونږ مسلمانانو پورې پچمې کوونکي یو. منافقان به چې نبوي مسجد ته راغلل صحابه کرامو مسلمانانو سره به ملاو شول نو څه به ورته ویل؟ قالو آمنا مونږ مؤمنان یو، مونږ د تاسو ورونه یو، مونږ تاسو سره په جماعت کې شریک یو، فلان فلان. تاسو صحابه کرامو ته ځان اعتمادي او چې کله به د شپې لاړل د خپلو سردارانو سره به ملاو شول نو سردارانو به سترګې پرې راوویست تاسو مسلمانانو ته څه ته ورځئ؟ نو دوی به ورته جي موږ زړه نه تاسو سره یو، او چې هغه د ورځې جومات ته ورځو مسلمانان موږ ورپورې پچمې کوو، موږ ورسره مسخرې کوو. یو سړی د تا سره د زړه نه جوړ نه ده او څنګ ته دې کښېنه ته د ما ورور یو زه در باندې او ته ښه پوهېږې چې دی په ما
د ما دوست نشي کېدی د ما په بدو خوشحالېږي او په ښو مې خفه کېږي خو بیا تا ته لګیا ده ته د ما ورور نو دا پیچمې کول دي نو د منافقانو به خپلو مشرانو ته وایي دا موږ چې مسلمانانو سره میلاویږو دا ورپورې پیچمې کوو الله وایي ښه تاسو پیچمې کوئ نو زه به اوس تاسو سره وکړم نو قیامت کې به الله داسې عذاب ورکړي چې صورت او شکل به یې د پیچمې کنی الله چا پورې پیچمې نه کوي الله سره پیچمې مناسب نه دي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ کله چې دوی ملاقات وکړي د هغه کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی قالو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی مونږ تاسو سره یو وَإِذَا خَلَوْا کله چې دوی لاړ شي الی شیاطینهم خپلو سردارانو سره ملاو شي قالو نو دوی وایي سردارانو ته انا معکم مونږ د تاسو سره یو اصل زړونه مو د تاسو سره دي او چې دا هلته ځو مسلمانانو ته انما خبر دادا نحنو مونږ چې یو مستهزئون استهزاء نخرې او ډرامې کوونکي یو مؤمنانو پورې بس ته دې ځای اللهم صل علی سیدنا